حضرت به واقع بیانولوي دی غالبا یورپ کې امریکا کې یو مسلمانو بار ته تللی خپل څه نوکری وغیره لا بامري مجبوري لاړل. اوس خو ځوانان خوشحالی لپاره ځي او هوها لپاره ځي چېرې داسې یو نیشنلټي راته میلاو شي او داسې به یو نوم زما وشي چې او هلک په امریکا کې دی بیا به رشته ومخه راکوي او ډېرې قصې دي پکې. نو بهرحال دې چې هلته لاړه نو خدای قدرت هغه ماحول لږ بدل شو چې بدل شو نو چې کوم یهودي او عیسایان او هغو سره اهل کتابو سره ناسته ولاړه شروع شول نو هلته خو د پردې انتظام شته نه. نو یو زنانې سره د تعلق پیدا شو چې کله تعلق پیدا شو نو د ورته آفر وکړو یا هغې ورته وایي چې بھئی موږ واده کوو. هغوی ټیک ته واده به وکړو خو شرط دا دی چې زما پلار ته به ته زموږ کور کې وینا وکړه. هغوی ټیک ته زه به وینا وکړم چې کله لاړ چې داسې دا واده کول غواړم موږ مسلمانان یو تاسو اهل کتاب یې زموږ دا نکاح چې دی دا روا دی او جایز دی. نو هغوی او بالکل په یو شرط به تاسو موږ خپل دا لور راکوو دا نکاح په یو شرط باندې کوو. هغه شرط څه دی چې اولنی شرط دا دی چې واپس په پاکستان ته نه ځي. نو انما اموالکم اولادکم فتنه که نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل ځن زر زمین دا زما د امت فتنه ده. محبت هم الله تعالی په زړه کې کېښو جو فتنه هم ماشاءالله چې کوم څیز سره محبت وي په هغې کې انسان په فتنې کې مبتلا کېږي. نو هغه وایي چې بالکل زه تیار یم خو چې دا نکاح وشي پاکستان به زه پرېږدم. دویم شرط یې ورته دا کېښه چې مور پلار سره به بالکل بایکاټ کوي هغو سره به رابطه ومانه کوي چې ټلیفون هلو های السلام علیکم دا شی بني بالکل تیار یم. نو څه نه څه نه داسې هم وکړي نو داسې رشته هغې کې بیا څه برکات دي. دا خو موږ په دې خوله وایو چې زه نه یم داسې که نه ولې زموږ عمل کرتوت بیا ښیي ګورې دا یاد ساتی عمل بیا ښیي چې آو مور پلار سره په تعلق کې کمی راغی او که رانغی. په دې وجه وګورئ علما ناست دي د نکاح چې کوم 3 آیتونه عموما ویل کېږي که نه هغې کې دا نه دي چې د ښځې دا حق ادا کا د ښځې دا حق دی د مور دا حق دی د پلار دا حق دی د رشته دار دا حق دی. نه د تقوا لفظ راغل د تقوا یا ایها الناس اتقوا بل ځکه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله او بل ځکه بیا حق تقاته ولا تموتن الا. دریو ځایونو کې د تقوا او د طهارت د دې حکم شوی دی. څه مطلب چې انسان اگر اوس ته یو نوی ژوند ستا شروع کېږي یو نوی مخلوق دې کور ته را روان دی یو نوی زنانه دې کور ته را روانه ده. زنانې ته حکم دی چې یو نوی کس سره ستا تعلق پیدا کېږي. خبردار ګورې تقوا او طهارت پرې نه دی. مطلب دا دی هغه نه چې دا نوې جینۍ دې کور ته راغلله نو هغه نه چې ته د دې پوج وګورې مور پلار لله ته ورکړي چې ځه ګرځئ او نه دا چې د مور پلار پوج چېرې د هغو جو دم تاوري چې ښځه دې رد کړله. یا ایها الناس اتقوا یاره ګورې تقوا او طهارت سره ګورې ژوند به تېروئ د حقوقو ادایګۍ سره به وخت تېروئ دا مطلب دی. نو بهرحال هغه دا خبره یې رسلله چې بھئی مور پلار خو ما سره څه کړي دي چې مور پلار حضرت یې فرمایل چې خپله وینه پیسکول ده پیسې دي خو د مور وینه ده که نه په یو کې الله تعالی بدل کړله هغه یې پیوسکول او دې بیا وایي چې نه ماله دا نه دي پکار. نو د هغو نه به دوا دي اخلي که خیرې او خیرې ګورې دا په وینا نه کېږي چې سړی به وایي چې خیرې وکړه دوا کې تکلف شته وایي جالی چې ماله دوا وکړئ. خیرو کې ګورې تکلف نشته وینا نشته په خپله وځي ښه نو د څیزونو به ډېر ګورې خیال ساتئ. ځوانان طبقه نوي واده کړي خصوصا چې راغني مور پلار له بیا الله ته ورکړي چې ځه ګرځئ نو بیا به ټول عمر ګورې سرګردانه ګرځي. قلبي اطمینان به دې کس نه الله تعالی ګورې واخلي دا یاد ساتئ. کیدای شي ظاهر کې پس اثر پرې نه وځي دنیا برقراره ده چخړه چوخړه ده اولاد دې هر څه لیکن دا قلبي چې کوم اطمینان دی که نه دا به د سره نه وي لیکلې واخلی ځان سره کینې مشاهدې په طور باندې تجربې په طور باندې چا نه تپوس مه وکئ چې چا داسې لاوبالي ژوند تېر کړي نافرمانۍ کې مور پلار چې تلي هغه نه لږ تپوس وکئ که هغه توبه تایب شوي نه بشر د دی تاسو په خپله پته ولګي. نو ده ته وایي چې مور پلار سره به تعلق نه ساتې د ویجې ټیک ده بیا یې ورته وایي چې کوم ځای کې ته پاتې کېږي که نه هغه کوارټر به پرېږدي دلته به زموږ سره پاتې کېږي ګردامات موږ سره به پاتې کېږي کوټه په موږ وي بېغمه شته وي. اته موږ یو ملګری دی هلته عالم دی حافظ هم دی او میډیکل ټیکنیشین هم دی دا د اسد دی ملګری دی یعنې د دوی د فیلډ والا دی. هغه ته مې سړی ستا کور ته موږ رانغلو ما ته وروستو بیا پته ولګېده چې هغه هلته سخر سره پاتې کېږي لکه دا ولې هلته لږ اساني ده ما ښه ده چې اساني ده نو
بهرحال پاتې کېدی شي دقل نه، لیکن عام طور باندې مور پلار به سړی نه پرېږدي. نو هغه د نوکرۍ پوج هلته تلل دی، چېرې زما نوکري هلته ده، د کور والو هم هلته ده، روڼو وایي چېرې ته هلته تللی شي. پلار یې وفات شوی دی، مور چې هغه بیماره ده. نو عرض مې دا کو چې هغه ته وایي چې بھائی دې پورې چې په سرشت کې په ابتدا کې کم شي که نه، دا اگر چې ماحول ډېر بدل شي، که انسان ډېر هم بدل شي، دې انتها ته ورسي په فسق او فجور او نافرمانۍ کې، هغه خبره د زړه نه بیا نه وځي. نو هغه ته وایي چې مور پلار به پرېږدي، رابطه به پرېږدي، پاکستان به پرېږدي، کور به پرېږدي، دلته زمونږ خوا کې نږدې به کور اخلي. وی بالکل دې ته ما تیار یم. بیا یې ورته دا وایي چې ستا خوراک ستا څښاک زمون په مرضی وایي، خوراک یې ولم خپل د مرضی که. هغه وی بالکل چې تاسو څه وایي هغه به کوم، خو چې دا کار وشي، چې دا مطالبه ورته کوي. نو بیا ورته آخر کې دا وایي یاره که مناسب نو خپل دا مذهب پرېږده. هغه وایي دغه کې به ګوتې نه ووایي، دغه کې به ګوتې نه ووایي. مذهب زه مسلمان یم. اوس تاسو اندازه وکړئ دا نورې خبرې د مسلمانۍ وي نه وي، لیکن دا د مسلمانۍ دا جذبه د هغه په زړه کې ابتداءً راسخ شوې ده. الله اکبر الله اکبر د هغه په غوږ کې ویلې شوي دي. نو اوس د اسلام حقانیت د هغې مینه محبت د هغې سړي په د ځوان په زړه کې وه. هغه وایي مذهب کې به ګوتې نه ووایي، مذهب ګورئ دقه دی، زما اسلام ستاسو دغه خپل مذهب، نور چې څه تاسو یې زه به کوم. هغه وایي زه ټیک ده چې دې دا دم ته مني جو خیر دی، سب خو برای نام مسلمان دی، نو چې ټولې زمونږ وایي زمونږ کوي، خو چې مسلمان نه دی که نه. زور یې پې ونه لګو، داسې وخت تېرېده. نو دې ځوان څه چل کړی و چې ابتدا کې خو دا قرآن پاک د دې اهمیت مور پلار نه اورېدی و، لږ ډېر سبق یې ویلی هم. نو کله چې ده دا کډه اوچتوله نو ټول سامان د پرې خلته. دا قرآن شریف د داسې په دغې کې بند کړی و، رايړه خپل په دې نوې کور کې بره یو تاخ کې کېښ، الماری کې ګویا کېښده څنګه چې موږ کېدو. بیا کال نه وروستو راوچتو، هغه کې چېرته قسمت بیدار و، یو رمضان کې راوچت کو، اکه نه و چې بیا مړي لی راوچتو، هغه اوس خبرې ختمې شوي دي. مخکې به چې یو کور نه تلاوت اواز راته کړ نو دا به علامه و چې دې کور کې مړی شی دی. اوس هغه شي ما ختم شو. نو دا قرآن شریف د دلته ایښې دا زمانه تېره شله جي د ټولو خلکو سره د تعلق ختم، بس دې دی او دغه زنانه ده او بس د دو خاندان دی. نو ډېره موده وروسته د زنانو دا عادت چې داسې 2-3 څلور میاشتې شي کنجو، بس دوی به دا کور بیا صفا کوي، دا شی ټکوم هغه ټکوم، دوړه ده لوښي وینځم، چې کوم اضافي څیزونه وي. نو عام طور باندې که دې سړي خو دسته کې غداري که خپلې بیا یې جمع کړي، بیا څوک ګوري داسې اشنا غوندې جو هغه لی ورکړي. ښځو کې دا یو کار دی، شی ګوره غزاري نه خپل شی کسخا شي که نه، خو نه غزارل ورته مرګ دی، جمع کوي. بیا به څوک وګوري خپل خپلانو کې رور خور یې داسې غریب غوندې ملازه به بیا هغه مني وخوري، هم وي پاتې شي د خدای په نوم وي که نه، یو د هغې له ورکړي. او که د خاوند څه شي ورته غزار کړي، د بېکاره وي، د کار نه و، که هغه ورته ستاسې دا بېکاره زما ده، دا خو د قیمتي جوړه ده، دا به زه فلانۍ له ورکوم. نو بهرحال دې زنانې څه چلو کړو چې د کور صفایي مفایي کوله. دې کې 2-3 څلور کلونه تېر شول چې صفایي کوله، ټول د کاغذونه ردي مدي دا چې غزار کړل. نو یې دې ځای ته راغله، دا قرآن شریف اوس دی ایښی دی. دې چې راواغسته چې بھئی دا یو کتاب دی، خدای خبر څه شی دی. زما د خاوند چېرته دا کولاو کړی دی، خو چې راوړی دی دغلته پروت دی، دا په منونو دوړه پې پرته ده. جو هغې څه چلو کړو چې دا نور کچره مچره کې دا کاغذ ماغذ دا هر څه غزار کړل که نه، جو دا قرآن پاک په دې کچره کې غزار کړو، کته یې غزار کړ، کته چې کوم غټ دی کچرې ځای و جو هلته یې غزار کړ. نو دې چې کله کور ته راغی تپوس مو پسې وکړو چې وکتله کور بالکل صفا سوتره هغه دغه. نو هسې د په زړه کې خیال کې دا خبر راغله چې وایي ما قرآن شریف ځان سره راوړی و، دې ښځې چېرته هغه نه یې غزار کړي، صفایي خو وکړه چېرته هغه پکې نه تلي، چې دې الماری له لاړ چې څنګه الماری کړه چې زړه یې پړق وکړو چې قرآن شریف پکې نشته. هغه د مسلمانۍ هغه یعنې هغه جراثیم ورته وایي، هغه اثر موجود و چې قرآن شریف کوم ځای کې د هغې ورته کوم قرآن څنګه وایي دا زما مقدس کتاب وایي، زموږ په آخري پیغمبر صلی الله علیه وسلم نازل شوی قرآن پاک دی که نه، لکه څنګه چې ستاسو تورات دی، زبور او انجیل دی. وایي ښه، وایي ستاسو کتاب و بیا چېرته لاړ؟ وایي ما ته خو پته نه و تا چېرته راغستی نه و، نو ما چېرته دا ردي یو کتاب دی، خو ما کته په کچره کې غزار کړ، ډېران ته مې غزار کړ. د منې چې دا ځمکه اسمان تندور شي جو منډې منډې بره نه 3 4 5 چت نه رامنډې کته. دا ښځه اوس چل کوي، دې چې څنګه دا خبره واورېده دې زر کړکۍ کوله، دا سړی ځي چېرته
څه چل کوي دی منډې 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 کرته چا کچرې له لاړ دا اوس بره نه ورته داسې ګوري په دې کړکۍ کې چې کته دی ورسېده زر زر ته دا ګندګي وغیره دا ډیران یو شیر لړکی بل 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 لاندې دا قرآن پاک بند پروت دی د جو زر راوچت کړو سینې سره ولګو خکلې کړ ډیر زیاتې وجړل ځان ورته ډیر ملامت ځان ته ډیر ملامته شو شرمنده شو چې خدایا چې قرآن پاک چې آخري کتاب دی ناسخ کتاب دی او دغه دا حال شو چې دې ډیران ته دې ښځې راغودار کړه خو یا الله دا ټوله غلطي زما ده وي که ما چېرته د دې تقدس خیال ساتلی ما چېرته په میاشته کې په هفته کې یو ځل کولاولی نو دې ښځې باندې به د دې ښه اثر پرېوته چې دا مسلمان دی دا د ده کتاب دی دم ته دې تعظیم کوي د دې تلاوت دی کوي سترګو سره لګي ښکلې خو یا الله دا ټول ګندګي او دا زما خباثت و چې نن د قرآن پاک توهین وشو خیر دا قرآن شریف را اوچت کړو بره راغی چې کله بره راورسېد دا ښځه وله زر راورسېده د زه په مینت باندې شروع شله ته زه نه یم پوه شوې مونږ خو چې بس تا هغه هر څه بدل شلل ته بس د نوم مسلمان پاتې شلې او بس نور دننه نه عیسائی یا یهودي ولې ما ته نن پته ولګېده چې ستا دې کلام پاک سره دمته مینه او محبت دم ته سادي سره تعلق والهانه چې په کلونو تا دا نه دي اوچت کړي او چې ما نن کچرې ته غودار کړه ته لاړې او دې ژړل نو معلومیږي چې ستا مینه محبت ګورې دې سره دی او ما سره نشته څه پوه شلم په دې خبره تا به تا سره زما مینه ده ما مور پرېښلله پلار مې پرېښه وطن مې پرېښه کلی کور خپل ضروریات خواهشات دا مې پرېښلل او نن ما ته پته ولګېده ستا مینه محبت ما سره نشته ستا مینه محبت دې سره ده دې سره نو دې ځای کې بیا اقوال دو شوي دي بعض وایي چې دا دوه واقع دي بعض وایي چې یو واقع ده نو هغه وایي بلکل تا سره مې مینه محبت دي ورې د قرآن پاک نه مخکې نه ګورې ځکه هر څنګه چې ما خدا کتاب ګورې دا زه داسې ده دې توهین نشم برداشت کولی هغه وایي چې ته د دې توهین نشي برداشت کولی ما پرېږده هغه لاړې وې ځه ما دا هر څه پرېښلولې دا ایمان مې نه و پرېښې مسلمانی مې نه و پرېښې قرآن پاک مې نه و پرېښې بلکل تتلی شوې او بیا هغې نه وروسته الله تعالی داسې هغه له رشته ورکړه چې د هغه په نسل کې و نسلو پورې علما او حفاظ پیدا شول بیا او بله واقعه یا دقې سره مربوط دا ده چې کله د قرآن پاک بره راړه دا زنانه راغله بس د مینت سنت او جو جړه منې پورې کړله د وې ښځې څه چلو شو دی هم جاړي دا هم جاړي څه چل دی اخر ولې بیا ستاسو حق کې کمې شوي د هغې نه کمې نه شوي خو ستا دې منظر ته مې چې وکتله بس زما زړه نری شوي زما په زړه کې د اسلام حقانیت کېناسته وي وي دا ولې نن پورې خو تا وي چې ته یهودي شه او عیسائی شه او نن زما په دې فعل منې چې زما په قرآن پاک توهین شو زه د مرګ قابل یم چې زه مړ وې او بجای د دې چې زه داسې کیفیت کې ته وایې چې زه مسلمان یم وي دا ولې هغې وجه دا وبره نه تا ته ما کتلل وي
کله چې تا د قرآن پاک اوچت کو او د جذباتو دا اظهار دی وکړو د بې قابو شللې نو دغه وخت تا چې د قرآن پاک اوچت کو نو یو رڼا دی نه ما اوچته ولیدله وي چې دا اوچته شله اوته شله کوم ځای کې چې زه ولاړم په دې کړکۍ کې رادننه شله زما په دې زړه کې چې دننه اوننوځي وي زما کیفیت بدل شوی حالا خدای ته ګورئ چېرته ما بیا ووایي ما مسلمانه کوي چېرته مې بوځه مسلمان مې که هغه وخت چې کوم موجود یو عالم رباني هلته موجود و د هغه صحبت ته یې بوتله او الله تعالی د هغې په قسمت کې چونکې ایمان او مسلماني لیکلو هغه مسلمانه شله چې کله مسلمانه شله نو د خاوند ته وایي چې بس اوس ګورې دې دنیا سره زما زړه نه لګي زه چې زما اورېدي ستاسو یو کعبه وماته د مسلمانانو وي ما داسې اورېدي چې مسلمانانو یو کعبه د الله کور ورته وي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم آخري پیغمبر د هغه یو کلی دی وي مدینه نوم موږ اورېدی وي زه چې زه وي هلته به لاړ شوي نو عرض مې دا کوو چې کوم شی په سرش کې اول نه وي که نه اوس وګورئ د مسلمان ته د هغه کرتوت ته د خبرو اترو ته ټولو ته وګورئ لیکن چې شروع کې مور پلار په ذهن کې خبره کېنولو د اسلام او د ایمان او د قرآن پاک اهمیت یې زړه کې کېنولو تر اخره پورې دا وګورئ گویا کفر ته رسېده لیکن بیا د هغې محبت چې هغه دوباره مسلمان که نو په دې وجه ماشوم ته چې ابتدا کې کومه خبره وښولی شي دا د ده د زړه نه چېرته ما بیا نه وځي مړ به شي خو ده ته به خبره بیا یاد وي زما پلار دا ویلي او مور دا خبره کړې وه نو په دې وجه وفرمایل چې د اولاد ښه تربیت کول پکار دي ښه خبرې ورته ښول پکار دي ښه قصص او واقعات ورته اورول پکار دي او مواقع دغه څلور ما تاسو ته وي دسترخوان بیماری او د کېدو وخت او سفر خاص طور باندې په دې وخت کې ماشوم بالکل تیاری خبره اورېدو ته تیاری او خبره جذب کوي